نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين که جڑا کڑم پا جڑا میں اعتراض که خندا کڑم پا خندا میں اعتراض ما نزدے زانتا سوک نپریگ دی غریب یم که نزدے شم لا پدی میں اعتراض که بے شرم شم نهم را پور خاندی که حیا کڑم پا حیا میں اعتراض که خیری چاہتا کوم بدی پی اخکارم که دعا کڑم پا دعا میں اعتراض پا یوکی نخلاصی گمل دے خلقو پا وفاہم پا جفا میں اعتراض درود شریف و اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات زماد اسلام او د مسلمانی خبرونو اللہ رب العزت مو سر زماد کامل ایمان برخ نصیب کا او الہ العالمین مسر زما د دنیا او د آخرت د رسوایی او د شرمندګۍ نه په امن او امان کې اوساته. ما ستاسو د وړاندې د زنانو د اصلاح په نیت باندې یو بیان شروع کړو چې په هغه بیان کې د 15 قسمه زنانو د عذابونو اسباب می ستاسو د وړاندې بیان کړل. دیننی بیان کی شپږم زنانا چې هغه د جهنم په عذاب کې مبتلا و او ډیر سخت عذاب ور باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شپږم زنانه می په داسې حالت کې اولیدا چې هغه د سپی په شکل باندې و او د هغې خلی باندې بعد جهنم اور داخلې دو یعنی د جهنم د اور دا لمبې به خلی ته دننه کېدلې او دقه د جهنم د اور دا لمبې چې کم دی نو دا به لاندې واپس خارج کېدلې او خوا کې ورسره د عذاب فرشتې وي دغه فرشتې په دې باندې مقرر وی چې دغه زنانه ته د جهنم په ګروزونو باندې گزارونه ورکول. دغه زنانه په دې عذاب کې مبتلا و یو خداو چې شکل مسخه شوی او شکل د سپی په شان ته او دویم دا چې د جهنم اور به خله باندې دننه کېدو واپس بلاندې خارج کېده او دریم دا چې فرشتي مقرر وي هغه فرشتو او ملائکو به والله د جهنم په ګروزونو باندې گزارونه ورکول. نو د دې زنانا د دغه درو عذابونو لوی سبب هغه لوی سبب داو چې دې زنانه با په دنیا کې
چا سره به چې احسان کړی وو نو د هغې احسان یادګیرنه به کول او د هغې احسان پیغور به خلکو ته ورکولو. یاد لرئ ته که چا سره احسان کی، چا سره ښېګړه کی، نو دغه ښېګړه، دغه احسان، دغه تعاون دا به صرف او صرف د الله جل شانه د رضا د پاره وي. ګوره اوس تا یو مسلمان سره ښېګړه وکړله، احسان دې ورسره وکړه، تعاون دې ورسره وکړو، هغه ته یادې، نو د هغې اجر خود به خود ختم شو او دغه احسان زباتنه چې کوم ده نو دا انتهایی او خطرناک ګناه ده. عذاب دقه دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نو دا ګناه زنانو کې مشته او دقه رنګې نارینو کې موجود ده. نو نارینا او زنانا دواړه به ترنه ځان ساتي، خو لیکن دغه ګناه چې کوم دی په د نارینو په نسبت باندې زنانو کې انتهایی زیاته وي، ځکه چې هغوی همیشه په وړه وړه خبره باندې پیغور کوي. یاد دې نشي پلانکي وخت کې مې در سره دا ښه کړي وو، زما ښه د سترګو کې نه غړېږي، او پلانکي وخت کې مې در سره دا ښېګړه کړې وه، او یاد دې نشي پلانکي وخت کې مې درله دا څیز در کړی او دقه مې در کړي. نو دا څیزونه یادوي او پیغور ورکوي، نو دا انتهایی خطرناک کار دی. د دې نه به مونږ او تاسو ځان ساتو، نارینه وي او که زنانه وي. ګوره عذاب یې ډېر سخت دی. مونږ او تاسو که سوچ وکړو زمونږ په دې معاشره کې چې کم مالدار خلک دي، وسدار خلک دي، هغوی که چا سره تعاون کوي، خیر خیرات، صدقه، زکات وغیره چاله ورکوي، نو هغه په دنیاوي غرض او لالچ باندې وي. ګوره او که تاسو یاد شي ما درته ویلي وو ښه مخکې دی کې خبرې شوي م دي څه ناڅه، او د رمضان المبارک چې کوم بیاناتو په هغې کې د سرسایي متعلق چې کوم بیان و هغې کې مې دا خبره راته کړې وه چې تا یو کس له مثلا 1 کروڑ روپۍ ورکړلې، نو دا تا د الله د رضا د پاره ورکړي چې الله رانه رضا شي، نو دقه بنیاد باندې تا دا پیسې ورکړلې، خو لیکن بیا دې واپس ورپسې رنګ وکړه او معلومات دې وکړه چې هغه دې په خیر خیریت ورسولې، نو بس خبره ختمه ده. ګوره ثواب یې لاړ. یو څیز دی چې چاته ورکه د هغې یاداشت به بلکل نه کې. ګوره خبره پوهېږي که نه؟ په صدقه کې مسله دا ده چې په ښي لاس باندې ورکه چې ګس لاس نه خبر هم نشي. مونږ او تاسو دې دور کې چې کم پاتې کېږو، ګوره اکثر صدقات چې کم دی نو ریا، نمود د پاره او شهرت د پاره، یا د تربور د وجې نه او یا د ماما او د تره د زوی د وجې نه چېره دا خلک به څه وي چې دوی صدقه ونه کړله، یا چا سره احسان کوو نو په هغې کې دنیاوي غرض او لالچ وي. چا نه مطالبه وکړو که نه یاره دا کار مې دی دا رالو که، هغه مسکین او فقیر هغه کار رالو نه کړي، نو مونږ وایو ورګه ته ما نه بیا سرسایه واخله، ته ما نه بیا زکات واخله، ته ما نه بیا دا څیز واخله. نو دا ټول ګوره یادګیرنه کې راځي. ښه دې نه به ځان ساتي، بس چې څه دی احسان دې چا سره وکړه بس هغه هیر که، بیا هغه به دوباره یادې ورته نه. مثلا یو غریب، یو مسکین او فقیر انسان له یو توړه اوړه دې واخیستل، بس هغه کور ته یوړل، هغه پوه شو کار یې پوه شه، هغه که تا ورته دا وویل چې صاحب هغې نه روټۍ ښایسته پخې دي، بس بیا دې یادګیرنه وکړله. ګوره خبره پوه یا څو روټۍ ترې نه پخې شوړه څنګه وخو، نو ګوره دا یادګیرنه کې راځي. دې ته احسان باطل ویلی کېږي. نو دې نه به مونږ او تاسو ګوره ځان ساتو، ځکه چې د دې عذاب هغه ډېر خطرناک دی. هر چا سره نیکی کو، احسان کو، هغه به یادو نه، ځکه دا که د الله د رضا د پاره خو بیا د دې اړو یادول نه دي پکار. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى.
الله رب العزت فرمایي چې تاسو خپل صدقات باطلوي ما، د خپل صدقاتو اجر ختموي ما، د خپل صدقاتو ثواب ما ختموي. پس سره بالمن په احسان باطل سره چاغته بار بار یادې او پیغور ورکی او یا اغله تکلیف ورکی، ته ور سره احسان دې کړی دی مثلا او داغي په بدل کې بیا اغله تکلیف ورکی، یا تینا داسې کارونو مطالبه کې چې هغه ته په تکلیف رسیږي، نو په دې سره ستا صدقات چې کم دی هغه باطلیږي، سمانا په دې باندې اجر او ثواب نه ملاوي. ګوره نو دیو جنا نارینه دیو که زنانه دی د دوی عظیمی گناه نه بزان ساتي. مونږ او تاسو چا سرم احسان کو خالص د الله د رضا د پاره وي، پاغي کې به دنیاوی تما، دنیاوی غرض، دنیاوی لالچ د دې ټولو سيزونو نه بزان ساتو به کنه، ها ساتو به ان شاء الله. او الله نه وسوالم کو چې یا الہ العالمین چا سرم چې احسان کړی دی یا الله تیرا ته اجر راکا، یا الله ستاسو رضا د پاره. نو هر یو کار نیک کار د الله د رضا د پاره. نو دقه د شپږمې زنانه عذاب د جهنم په اور کې و دقه زنانه. نو دلته کې تقریبا دقه د شپږو زنانو د عذاب چې کوم اسباب هغه تاسو ته بیان شو. نمبر 1 زنانه اول نمبر چې په جهنم کې د خپل وختونو رازوړند وا او د هغه مازغه د کټوي په شان خټ کېدل. نو د دقه زنانه ګناه سوا دی به د ستر او د پردې خیال نه ساتلو. دویم زنانه چې په جهنم کې رازوړند وا د خپل جبینا، نو داغي وجه سوا چې دا زنانه زبان دراز وا، خاوند ته به جوابونه ورکول، د قرنګي تکونه به ورکول ورتا، او په دغه جبه باندې به خاوند ته د خاوند مور او پلار دا غیرونو خويندو ته به تکلیف او ضرر رسولو. دریم زنانه چې هغه د جهنم په اور کې د خپل سینو نه رازوړند وا، نو دا په دی وجه باندې چې د هغه به ناجایز تعلقات ساتل. او سلورم زنانه چې هغه د جهنم په اور کې وا او د قلاسونه او خپې چې کم دی دا تړلې شوي وو او سخت عذاب کې گرفتار وا. نو دغه زنانه چې کم دا دی به نور مسلمانانو پورې خنداګانې کولې او په فرض غسل کې به د حد نه زیات تاخير کولو. او پنځمه زنانه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدله چې داغه مخ د خنزیر پشانو او نور بدن لکه د خر پشانو مارانو لړمانت نه چاپیر او ټکونه ورکول. د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا هغه زنانه ده یو خو بده دروغ ویل او بل چغل خوري به کولا. سبه کول چغل خوري دا وړنه رونن چې ورته ویل کیږي دغه کارو. او شپږم زنانه چې دغه درې قسمه عذاب کې مبتلا و وړاندې مرتویل داغي وجه سوا چې دې زنانه با خلکو ته پیغورونه ورکول او د قرنګي چا سره به احسان کړو هغه احسان یادګیرنه اوس باطنه به کولا. داسې قسمه زنانه چې کم دي د دې ګناهونو نه ځان نه ساتي، نو دغه د جهنم عذاب به ورته ملاويږي. الله رب العزت دې مونږ او تاسو سمرا مین دی خويندې او بیبيانی دي الله پاک دې د دغه ټولو ګناهونو نه په امن او امان کې وساتي. او دې کې چې کوم ګناهونه په نارینو کې موجود وي لکه دروغ، چغل خوري، تهمت لګول، غیبت کول، کنزل کول، په جواب باندې بل مسلمان ته ضرر رسول، الله پاک دې هغه ټولو ته هدایت نصیب کړي. یو بل حدیث کې راځي
جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سلور قسم زنانه داسې دي چې هغوی به بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلیږي. څو قسمه؟ سلور قسمه. او سلور قسمه زنانه داسې دي چې د هغوی نه به الله پاک ناراضه وي او هغوی به جهنم ته داخلیږي. نو دا ویم دی دپاره دا یو حدیث او زنانو ته درخواست کوم چې هغوی دې وګوري چې آیا مونږه جنت ته تلو والا زنانه یو که جهنم ته تلو والا زنانه یو. که جنت ته تلو والا او دغه جنتی صفات پکې موجود وي نو د الله تعالی شکر دې ادا کړي او 2 رکعاته شکرانه نفل روزانه کوي او الله نه دې سوال کوي چې یا الله په دغه صفات راته استقامت را نصیب کا. او که چرته کې اقا جهنم ته تلو والا صفات پکې وي نو الله ته دې رجوع وکړو د هغه بد اخلاقیانو نه او د هغه بیکاره صفاتو نه دې توبه وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جنت ته تلونکو زنانو کی یعنی سلور زنانو کی یو زنانه هغه ده چې دا زنانه ډیره زیاته نیک وي. سوي نیک سمانا نیکی کوي، پاک دامن وي، د الله تعالی حکمونه مني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي او د خپل خاون اطاعت هم کوي. یعنی سوي نیک عمل زنانی هر وخت د نیکی کارونه کوي، پاک دامن وي، د الله او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمونه مني او ورسره د خپل خاون اطاعت کوي، د خپل خاون څخه کوي تابعداري کوي. دویمه زنانه هغه دا چې هغه ډیره زیاته حیادار، شرم او حیا والا وي. کله چې خاون کور کې نوي نو د خپل عزت او د خاون د مال حفاظت کوي او د کرنګي د ناجایزو تعلقاتو د خبرو نزان ساتي. او چې کله خاون کور کې وي نو د خپل جبې په وجه باندې هغه ته تکلیف نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا زنانه هم جنتی ده. درېمه زنانه هغه ده چې د هغې اولاد ډیر وي خو لیکن دا د اولاد قدر کون کی وی، صبر کون کی وی او شکر کون کی وی. ګوره ډیر زرانوی ګورخه چې هغوی د الله ناشکری کوي، د بچو قدر نه کوي، ګوره د صفای خیال نه ساتي. روسته ان شاء الله مستقل بیان را روان دی چې کوم زنانه د خپل بچو د صفای خیال ساتي هغه ته الله پاک په دې باندې سور کوي، څومره اجرونه په ملاویږي. ګوره یاد ساته. نو دا د هر زنانه ذمہواری ده چې د خپل بچو خیال وساتي. ګوره هغه کده دې میرنی بچی وي دا چې د خاون خیال ساتي نو دا غدا چې کم بچی د بل خزینه پاتې خو دا غیب هم خیال ساتي. د سینې چې د خپل بچو بیا خیال ساتي او کم میرنی بچی دي هغه د پاره د ځان نه جلاده جوړ کړي نو دا زنانه ګوره شریعت نه خوخي چې میرانو بچو باندې ظلم کوي. ګوره نه بلکې دا به د هغوی خیال ساتي. رورا دا کرنګي د دې د بنې بچی دي دا غیب هم خیال ساتي. دا سینې چې هغې ته ضرر رسي او تکلیف رسي یا د هغې خپلې بنې ته ضرر او تکلیف رسي، هغې ته چې ضرر او تکلیف رسي خو خاوند یې خفه که که نه، خاوند د ټینشن کې واچو چې کله د خاوند په ټینشن کې واچو خفه دی که ناراض دی که الله دا نه ناراض شو، چې الله ناراض شو خسرت دنیا والآخره، دنیا او آخرت دی په خپله تباه کېږي. بیا نو چې کومه زنانه د خپلو بچو قدر کوي، ور اکثر زنانه چې کوم د خیره پخې وي ښه بچو ته خیرې کوي، دا ناشکري د بچو ته به خیرې نه کوي. ښه اکثر زنانه چې ډېر زیاتې خیرې کوي، ټرک دی ووهه، لارۍ دی ووهه، موټر سایکل لاندې راشي، ریل ګاډي لاندې راشي، او چې کله راشي نو بس سر ته ناست بیا چغې ورته وایي. دا خو تا خپله کړي دي. نو بعضې ټیمونه داسې چې سمدستي هغې کې خولې نه د څو ویستل هغه قبلیږي. ګوره نو دا خیره پخ انسان الله پاک نه خوښوي، د خیرونه به ځان ساتي. نو چې کومې زنانه خپلو بچو ته خیرې کوي دی د خپلو بچو قدر اونه که او دی د دغې بچو
چې کم خدمتي پاغي باندې به صبر کوي او دا چې کم خدمت کوي نو په دې به الله پاک نه اجرم غواړي او شکر بم ادا کوي او بل دا چې د خاوند طرف نه سم ورته ملاویږي په هغه باندې به صبر او شکر کوي او په هغه باندې به راضي وي یعنی مطلب دا دی چې زیات مطالبات بنه کوي ګوره رست راضي ان شاء الله سلورم نمبر هغه زنانه ده چې د هغه خاوند مړ شوی وي او د هغه واړه بچي وي یعنی دا زنانه کونډه شي او واړه بچي ورته پاتې شي او دغه زنانه د خپل بچو د پاره قرباني ورکی او بل سړی سره نکاح اونکي زکه چې د نکاح کولو نه پس د خاون حقونه بادا کول وی چې د هغه په وجه باندې د بچو تربیت او پرورش بیا صحیح نه کیږي نو په دی وجه د هغه بچو د تربیت او د پرورش د پاره دا زنانه بل نکاح اونکي بلکې خپل جذبات کنټرول کیو پاغي باندې خپل کیږي او دا سو کی د خپل بچو صحیح تربیت وکي نو دک زنانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا به جنت تزي نو دا سلور قسمه زنانه دا جنتی زنانه دی ګورا دا سری دا جنتی زنانه دی دا جنت تطلو والا زنانه دی الله پاک دې زمونږ استاد سومین دې خويندې او بیبيانې په دغه کې جنتی زنانو کې شمار کی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله دوزخ ته تلون کې سلور زنانه داري نمبر 1 یو هغه بد زبانه خزدا کوم چې خاون سره بد زبانی کوي د هغه د هر خبرې جواب ور کوي خاون ته پیغور ور کوي د هغه مور او پلار ته بد رد وي د هغه کور والو ته بد رد وي د هغه معمول وي او هغه د خپل عادتونو په وجه باندې خاون ته تکلیفونه رسي خاون ته سره کیس رسي تکلیف رسي باج زنانه خدا سي چې په جبه باندې سنوي خو لیکن داسي اشارات او اشارات باندې ګورخه باز کارونه کوي او داسي کارونه کوي چې هغه په جبه صادري گینا خو لیکن د هغه اشاراتونو پاغي سره خاون ته تکلیف رسيږي نو دک زنانه چې کم دی دا جهنم تطلو والا دا او جنت تطلو والا نه دا او کله چې خاون کور کې نیوي نو د خپل عزت او د قرنګي د خاون د مال او دولت چې کم دی خیال نه ساتي اکثر زنانو کې یو دا بیکار عادت بلم شتا چې خاون د په کور باندې نیوي نو کور کې چې سوي بس مور او پلار لري رسي ګورا نو دا د خاوند اجازت نه بغیر وړلې دي دا غي مور او پلار ته استعمالول ناجایز او حرام دي نو مور او پلار بم دغه تزړه خکې ښا اگر کدی غریبانان ولی نوي نو لور خور نه با د ستمې نه کوي ګورا چې هغه بیا راولګي او د خپل خاوند کور کندر کی او هر سي مور او پلار کر روان کړی وي دویمه هغه خزا چې د خاوند د مالی حیثیت نه زیات خپل فرمایشونه کوي ښا او مختلف قسم مطالبه کوي چې پلان کې سیز روړه پلان کې روړه او هغه سورته چې دا روړه دا ولیکن د خاوند په وس کې نوي او دا خیال نه کوي چې زما دا خاوند غریب دی او د دومره پیسې او دومره تنخواه ده نو زه ولې زیات مطالبات وکم خو یاد ساتئ چې کله خاون غریب وي او خواري مزدوري کمزوري وي ګوره کو څنګه سره پیسې خې ډېری وي او د په ځان غلې کولو نو بیا خاون ګناهګار دی بیا ود سینه کې اکثر زمونږ استادو د دې زمانه نارینه چې کم دی او خاص کر دا نوجوانان نوی واده کړي چې کم دی کنه نو دوی ډلې ټپلې او د قرنګي ملګری را جمع شي یو هوټل تزو بل هوټل تزو خوراکونه کوو کباب خورو کبان خورو یو شی بل شي او کوړته بیا پالک ساګ را روان کړي نو دانه ټیک ګورا په خبره باندې پويږي کنه آل دکی څنګه چې ته خوراک کې نو اق رنگي د وس مطابق بیا په خپل اهل او عیال باندې خوراک پکار دی خبره پويږي کنه باج خلک بیا د دې مسلې نه غلط مقصد والی یرا
وی تاسو و نره د چې مولانا صاحب وی چې زیات فرمایشونه بنه کې نو سرکوزي استا خو وس کیږي کنه مو د وس نه بر فرمایشونه نو چې وس دی کیږي بیا کم از کم میاش کې یو جوړه خو خامخا روړه خبره پويږي کنه نه پويږي چې اوس خاون غریب وي نو زنانه له پکاري چې بیا د وس نه زیات مطالبه نه کوي بیا به دغه سره خپل شړې سره بخپې غزي ښا سبق کوي خپل شړې سره بخپې غزي اوس کچرته کې دا مطالبات کوي دغه سي او د خاون ګټه وټه کم وي هغه د مطالبات او فرمایشونو ته وګوري نو هغه په دې باندې کار نه کیږي راځي او بل حرام سي سود خوري شروع کابل سي او په دغه کې دغه خاوند د زنانه د وجنه پکې مبتلا شو نو دغه زنانه یقینا د دوزخی زنانه ده او دا بچرته دي جهنم ته وځي نو دا به داسې غلط فرمایشونه او مطالبات بنه کوي ښا دریم هغه زنانه چې هغه بغیر پرده د کور نه د وتلو عادت وی ګوره د پردې متعلق مې ارته وضاحت کړو بیا پدې کې چې کم فرستونه دي ان شاء الله اخیری بیاناتو کې باغ راځي نو دا چې کله د کور اوزي نو سکی خ میک اپ شیک اپ ډول سنگار وغیرہ او کې بیا د کور نوزي لکنن سبا د عام زنانو دا فیشن جوړ شوی دی ګورخه کور کې وی یو رنگي خبره پوي خاون له تکلیف رسي خاون ته نزله د خلې لراغلي خو چې کله واده خاده لزي نو بس بیا ځان باندې برابر کړي او بیا د پردې خیال نه ساتي ګوره یاد ساتي دغه فیشنی بورکی چې کمی دي دا وجود پوره چکله کې انختی وي دغه کې وتل ګوره حرام دي ښا ځکه دې کې ستر او پرده ناراضي د بورکی چې کم ده هغه خپل مقدار ده د هغه خپل خاصیتونه دي ان شاء الله رو صبراشي او بیا وایو چې کم رنگ بورکا و پسري نو یو صفت په بورکا کې دا ده چې بورکا به لوی وي او کولو به وي دویم دا چې دا بورکا به خیره نه وي چې په غلط نظر ورته پردې نارینه اون ګوري ګوره دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخیره زمانہ کې به داسې وخت راشي چې ډېرې زنانه به داسې وي چې لباس به اچولی خو لیکن د لباس سره به دا زنانه بربنډي وي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا به د جهنم خشاک وي نو دقه عقل لباسونه اچول چې په هغه کې د وجود هر اندام ښکاری داسې لباس اچول حرام دي پدې کې منظم نکیږي ګوره پدې کې منظم نکیږي نو چې کوم زنانه د پردې خیال نه ساتي او بغیر پردې او ستر دا ګرځي نو دغه زنانه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جهنم تتلو والا ده او سلورمه اق زنانه چې هغه د مونږ خیال نه ساتي د روجي خیال نه ساتي بس داغه کار صرف خوراک سکاک او د کېدل او د دینه علاوه نه منشا نه او دستا نه تلاوت شتا نه ذکر اسکار شتا بس صرف خوب خوراک او سکاک نو دک زنانا چې د الله د حکمونو خیال نه ساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خیال نه ساتي منځ نه کوي روزن نسی د قران تلاوت نه کوي نو دک زنانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا زنانه بم جهنم تزي نو دا سلور قسمه جنتی زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خودلې سلور قسمه هغه جهنمی جهنم تتلو والا زنانه دي نو ټول زنانو ته دا پکار دي دا आवाज کده لوډ سپیکر په ذریعہ باندې اوري یا رسا د ریکارډ په ذریعہ باندې اوري یا د سوشل میډیا فیسبوک او دا کرنګي یوټیوب چینل باندې اوري نو ټول زنانه ته دا درخواست دی چې اغي ځان سره سوچ وکي چې مونږه جنت تتلو والا زنانه یو که جهنم تتلو والا یو نتیجه دوی په خپل باندې رو باسي او په خپل د فیصله وکي چې زه د جنت تلاړ شم او که زه د جهنم ته نو دک سلور صفات والا زنانه دا جنت تتلو والا دي دا باقی چې کوم دي دا جهنم ته الله پاک جل جلاله دې مونږ او تاسو ټول ته وینکو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا
مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.